پوسټ باندې ډیوټي سرانجام کوم. زه یو فیملی کیس سلسله کې محمد سلیم ایډوکیټ مردان ته لاړم، نو هغه زما فیملی کیس واغسته، یو کریمینل وکیل دی او ما زه ډاکټر نه آزاد کړم، په خپل را سره نکاح وکړله او بیا زما نه 2 ماشومان پیدا کړلو. بیا وخت تېرېدو سره نه زموږ خیال ساتو ایسم نه، ما به ورته وی چې دا ته ښه نه کې، دا ستا بچي دي، دا ماشومان دي، ته دا ظلم کې. نو هغه ما ته ووی چې بس وخت سره ټیک پشي، هر څه حالات به ټیک شي. وخت تېرېدو سره هغه نه زما بچي خپل کړل نه زه خپله کړم او وخل ټکول او بېعزتي زما شروع کړله. زه چې کوټ ته لاړم نو کوټ نه زما نه وکیلانو زما مرسته کوله او نه پولیس زما مدد کوي. د هغه د اف آی آر نه، د هغه د روزنامچې نه اف آی آر جوړ شي او زما روزنامچه په ځای پاتې شي. زه کله یو چاته وایم او کله بل چاته وایم چې خپل جنګ ګټلو دپاره راووتم میدان ته، نو کله څوک څه وایي کله څوک څه وایي. زما ماشومان د داسې محرومه کړل درس نه، د ټول جایداد، ټول بین بیلنس، بنګلې، دکانونه، مارکیټونه هغه ښځې له ورکړلو او موږ او ماشومان یې داسې پرېښودو. دا یو سینیر وکیل دی، یو سینیر موت سینیر، هر څوک ته د لحاظ کوي، قدر یې کوي. که پولیس دي هغه ته پریشرایز یې کړي، که روزنامچې له ورله ورشي نو دپې هم ورته وښیي چې دا دپې ولګوه. زه یو ورځ لاړم، زما د یو ماشومه ده د کیس ته هغه لړاو منزه، دا د هغه سلیم وکالتنامه ده. نو ما دنه تپوس وکړو چې سلیمه زما د ماشومې تاریخ دی، فایل دی تا سره، ما سره نشته. ده ما ته ووی چې ته څه له راغلې زما دفتر ته، څه له راغلې؟ وکیلان ټول راجمع شو او زه یې بنده کړم او زما باندې کریمینل کیسونه جوړ کړلو. زه یې رخصت کړم چې موږ فیصله کوو، زما فیصله چا ونه کړله او بس په ما اف آی آر سټارټ شولې. سلیم په کریمینل کیسونو کې ګیره کړم او ما ته خپل حق محرومولو دپاره ما نه زما ګوتې ولګولې، پریشرایز یې کړم ځکه چې د چارج نرسم ګورنمنټ جاب مې دی او ماشومان بچي دي را سره. سلیم ما سره یو زوی دی او یو لور ده، محمد اسود سلیم او اجوا سلیم. دا زما کریمینل کیسونه دي، دا زما کریمینل کیسونه دي، دا زما نکاحنامه ده، دا زما نکاحنامه ده. سلیم په خپلو ګوتو ډکه کړې ده ماته. په دې کې 82 نمبر مکان یې لیکلی دی په ما پسې. په دې کې دننه 2 بنګلې دي، یو د ایم ډي اے نه پټه ده، ایم ډي اے په دې نمبر نشته او دې ټولې یې ښځې ته ورکړي دي. د ایم ډي اے نه پټه ساتلې ده چې د دې نمبر پته ونه لګي. دا د دې طرف نه راتاو شوې ده او هغه د هغې طرف نه، دا 78 ده او بله 82 نمبر ده. دې ټوله ښځې ته ورکړل. زما ماشومان څه شو؟ زما ماشومان ته نه خرچه ورکوي، نه ورته تپوس کوي، نه وله خپله مینه ورکوي، ځکه چې آلریډي ما سره یو ماشومه بل هم ده. زما واده مخکې ډاکټر سره شوی. دا خو هغه سلسلې دې ما ته واپس شروع کړلې. دا خو دې د نکاحنامې نه انکار کوي. نو نکاحنامه چې کومه ده په دې چې کوم ساین دی، زما په 8/4/2015 د سره نکاح شوې ده. دا د سټمپ دی، دا د ساین دی د سلیم او دا د وکالتنامه ده د های کورټ ما پې لګولې ده. دا د هغې ریکارډ دی. ما ته د انصاف ملاو شي، ما ته د انصاف ملاو شي. انساني حقوق تنظیمونو ته سوال کوم، درخواست کوم. دا فیصله زه به بار کونسل ته لاړم، بار کونسل د یارې نه ما سره فیصله وکړله. فیصله چې ما واخیستله نو ده بیا ما سره 420 وکړله. بیا هغه پلاټ یې ترې کټ کړو د فیصلې نه. ما د صرف 20 लाख روپۍ په کښتونو چې دا به در کوم درله، هغه هم نه راکوي، هغې فراډ کوي. تاریخ په تاریخ راته وایي چې نن به شي او سبا به شي، نن به شي او سبا به شي. زما ماشومان داسې محرومه کړي دي، هغوی بېګړاو شو. زه د خپلو بچو د حق دپاره راووتم میدان ته چې یاره دا ماشومان به څه کوي، دوی خو زما ژوند تباه کړو. خو دې زما کور یادي. دا کور ما ډاکټر نه حق مهر اغوستې ما جوړ کړی. دا ما په 2014 کې جوړ کړی. 2014 کې زما د سره سرشته نه وه، د سره زما نکاح په 15 کې شوې ده، 2015 کې شوې ده. د بار کونسل دا اډر دی، د بار کونسل د یارې نه د ما سره فیصله کړې ده. دا بار کونسل اډر دی. دا هغه پلاټ دی، د ماله واغستو، دی هم رانه په دوکه وخوړو. دوکو د پاسه دوکې کوي. نه پولیس زما مدد کوي، نه وکیلان زما مدد کوي. دی سینیر وکیل دی او داغه خیال ساتي، ځکه دی ورته دپې هم ښیي او دی ورته وایي زما خاطر وکړئ او خلکو ته مکر جړا شروع کړي ما سره څه نشته او څه نشته. کریمینل 302 کیسونه کوي، هر قسم کیسونه دی کوي. تغبې کې چې مسله وه، زه رالم، ما ماشومان له ګارډین سرټیفیکیټ جوړو
ما وی سلیم ما چې څه جایداد یې ښځې ته لیکلي چې زه د ماشومان دپاره لکه دعوه وکړم نو سلیم داسې چلو کو چې زه یې ولیدلم وي ته څه له راغلې ته څه له راغلې بس ما ورته وی زما کار دی بس په دې کې شروع شو وکیلان بیا راغون شو زه یې ګیره کړم د 2 بجو پورې کېنولي وم او په ما باندې اف آی آر خو نه و شوې بغیر څه وجې نه لیډیز یې راوغوښتله او پولیس را سره ګیر چاپېره وو ګرفتاروله مې بیا ما بیا یو اپلیکیشن ځان له ولیکو درخواست جج ته پیش شوم چې جج صاحب ستا هم ګورنمنټ جاب دی او زما هم دی احتشام جج صاحب ته چې سر موږ له فیصله وکړه ما نوکري ده دا سړی ما خرابوي بغیر څه وجې نه ما سره ماشومان بچي دي یا به زه کچرۍ کوم یا به زه ډیوټیانې کوم یا به زه بچي غلاروم نو دوی زه 2 بجو پورې کېنولي وم غلطي سلیم وه خوله ما ته در راواچوله بې عزته یې کړم او الټا زما او جی دا زما بچي دي دا 2 ماشومان دا اجوا سلیم او دا اسود سلیم دا 2 ماشومان دي یو دونه سینیر وکیل دا بچي دي دا په کور کې څوک ساتي چې تاسو خپل جواب کله ولا څوک راولم په سوال کله ولا څوک راولم هغوی تاسو د میاشتې څخه خبره کړې د میاشتې ولا زه 5-6 روپۍ ورکوم سلیم وکیل د میاشتې څخه خبره نه ماله هېڅ هم نه راکوي زه پخپله د خپل مور کور ته راغلی یم د خپل مور کور کې اوسېږم د خپل مور کور کې اوسېږم دی هسې بس اخوا دېخوا نن سبا جرګې له ټایم مقرر کړي جرګې له ټایم دی په کچرۍ کې مقرر کړي نو هغه چې لږه خبره تېره شي 2 فریقین نو دی وایي هله راشئ ما باندې راغله نو دهشتګرده ده زه ښځه ذات یم زه به څه دهشتګردي وکړم ما ته به تخوره وي زه به څه به تخور یم زه ما په ده تماچه ایښې ده ټوپک ایښې دی دی په ما تره الزامونه لګوي کله یو ته سوال کوي نه زمونږ طلاق نه دی شوی دی ما ته راځي باقاعده خو چې څه ترې غواړم نو بیا را سره جګړه وکړي وي نشته ما سره څه نشته ځکه چې دی مشره ښځې ده خوشحالولو دپاره دی موږ له څه نه راکوي دی ما ښه نشي لیدلی حق مهر کې ما پسې 82 نمبر بنګله لیکلې ده 82 نمبر او هغه په شیخ ملتون کې 2 بنګلې دي 44 مرلې کور دی زما یو خوا ده 78 او بله 82 ده هغې زما د وجې نه دیوال غزار کو چې دا دې کور ته رانولي ښځه نه ده هغه نه غواړي هغې کې هر څه ولیکلو سلیم یې داسې پرېښی سلیم ما دی چې زه مړ شم چې څه زما کېږي او زما د بچو کېږي نو ما ورته ستا په نوم څه شته نه زه مور یم زه چې نن نه جنګېږم څوک به جنګېږي تا خو زما ژوند تباه کو نو زما سره الریډي یو بله ماشوم هم ده زه به د درې ماشومان څنګه سنبالوم د دې ماشومانو خو څه حق شته که نه دا خو ډېر واړه دي زما وزیر اعظم پاکستان ته درخواست دی چې زما مدد وکړي زما هیلپ وکړي زما رونه ماشومان دي زه په خپله میدان ته راوځم هېڅوک زما مدد نه کوي طرح الزامات په ما لګوي صدر پاکستان ته چیف جسټس سپریم کورټ ته پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس ته های کورټ چیف جسټس ته انساني حقوق څه تنظیمونه ټول ته سپریم کورټ ته چیف جسټس ټول ته زما خواست دی چې زما مدد وکړي ما له وکیل راکړي زما مدد وکړي د ده نه زما حق او زما د بچو حق ته د په ژوند والې څنګه چې هغوی ته لیکلي دي عدالتونه دا خواست کوم چې ما ته او زما بچو ته د انصاف راکړي ګوره دا سینیر وکیل دی نو دی جج هم ته ووایي نو جج هم د ده خاطر وکړي وکیل هم د ده خاطر کړي زه چېرته لاړه شم زه هم یو انسان یم زه به ډیوټیانې کوم ایوننګ نایټ مارننګ خو بچي به کلاروم تحفظ دې ماته راکړي شي دې ما له دباو راکړي د دباو کې مې راولي ما د ده سره کریمینل کیسونه 302 کیسونه کوي د طالبانو د هر چا دې ما ته وایي ما ته وایي خلک وایي دا کریمینل کیسونه چې دې چا لکه چې یو کس وایي چې ما پسې راواچوه اوس به یې درله یو ډز وباسو خلاصه به یې کړو درله نو زه خپل حق غواړم نو ولې ما سره ظلم کېږي په لارو کې ښځې پرتې وي سبا به زما هم دا حل وي پلیز سوال کوم ریکویسټ کوم چې زما عاجزې مدد وکړې زه به دې ماشومانو سره څه کوم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم نجمه دی زه مردان میډیکل کمپلیکس کې چارج نرس پوسټ باندې ډیوټي سره انجام کوم زه یو فیملی کیس سلسله کې محمد سلیم ایډوکیټ مردان ته لاړم نو هغه زما فیملی کیس واغسته یو کریمینل وکیل دی او ما زه ډاکټر نه آزاده کړم په خپلې را سره نکاح وکړله او بیا زما نه 2 ماشومان پیدا کړلو بیا وخت تېرېدو سره نه زموږ خیال ساتو هېڅ هم نه ما به ورته وی چې دا ته ښه نه کې دا ستا بچي دي دا ماشومان دي ته دا ظلم کې
نو هغه ماته ووی چې بس وخت سره ټیک پشي ارسه حالات په ټیک شي. وخت تیرېدو سره هغه نه زما بچي خپل کړل نه زه خپله کړم او وخل ټکول او بېزتي زما شروع کړله. زه چې کوټ ته لاړم نو کوټ نه زما نه وکیلانو زما مرسته کوله او نو پولیس زما مدد کوي. د هغه د اف آی آر نه د هغه د روزنامچې نه اف آی آر جوړ شي او زما روزنامچه په ځای پاتې شي. زه کله یو چاته